دلته په هسپتال کې اکثر راشي پیشنټ او مریض ډاکټرانو ته یا نرسانو ته ردې بدې وایي، کنځل ورته کوي، چونکې دا هم ستاسو د علاقې ستاسو د چم ګاونډ خلک دي او دا ستاسو خدمت ته ولاړې، پکار دا تاسو اپریشیټ کړئ. لکه یو نرس ته هغه یو ماشوم ته کینوله پاس کوي، نو په ټیم خو 3 کسانو ته نه پاس کېږي که نه، نو په هغې به وجه تو مې نو زه ریکوست کوم چې دوی د خپل هغه ته انتظار کوي او دا خو زنانه دي، د دوی خپل عزت دی. د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو د 400 د رزړو وومن اینڈ چلډرن هسپتال چې په ټوله پښتونخوا کې یو ځانګړی حیثیت لري او د پښتونخوا مریضان دلته کې راځي، خو دغه ځای کې چې کوم ایم اس تعینات شوی دی ډاکټر عادل صاحب، نو په ډیره کمه موده کې په کمو وسایلو کې هره میاشت په زرګو مریضانو چې کوم دی نو دلته کې چیک اپ کیږي، بیا دلته کې ډیلیوري چې کوم دی 1400 1500 1800 دا د میاشتې ډیلیوري د دغه هسپتال چې کوم دی نو اوریج دی. خو د ډاکټرانو کمی شته دي، اوس انټرویو شوي دي، نو خو چېرې دغه ډاکټران راغلل نو بیا په دغه هسپتال کې بیا د خپو د ایښودو ځای نه وي. عادل صاحب ډېره زیاته مننه کوو، یو مصروفه میټینګ نه راپاس او موږ ورته چې موږ سره 2-3 خبرې وکړي. عادل صاحب څه به وایي چې د دغه یو میاشتې څونه شمېره دلته کې مریضان کتلی کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عادل دی، زه ایم اس ام د وومن اینډ چلډرن هسپتال. الف خان ستا ډېره مهرباني چې ته رالی او زمونږ د هسپتال یو مخ ته دی عوامو ته وښو. دې سره به په هغوی کې یو ټرسټ هم ډیولپ شي او د هغوی په ذهنونو کې چې کوم سوالونه یا به هم ختم شي او بجای د پرایویټ هسپتالونو ته تګ دې هسپتال ته به مخه کوي. زمونږ هسپتال چې کوم دی نو ماشاءالله دا یو سپیشلایز هاسپټل دی د مدر او د چایلډ لپاره، چونکې دې کې زنانه راځي زمونږ په ډیلی بنیاد سره 40 نه 45 پورې زمونږ ډیلیوریز کېږي او سیزیرین کېږي. د دې اپریل د میاشت خبره به وکړو، چونکې د دې مۍ له ډیټا نه ده راغلې. د اپریل د میاشت مونږ سره د 1000 نه زیات ډیلیوریز شوي دي او په دې کې چې کوم دی زمونږ د ماشومانو چې 70 بیډ وارډ دی، په دې 70 بیډ وارډ کې مونږ 2504 د ماشومانو داخلي کړي دي، چې کوم مونږ سره 50 بیډ نرسري ده، په هغې کې تقریبا 200 داخلې په هغې کې شوي دي. او دې سره سره ما یو کال مخکې یو 2 نور یونټ یې کولو کړي دي، هغې ته یو وایي پیډریاټیک یورالوجي. په دې پیډریاټیک یورالوجي کې په دې تېره میاشت کې مونږ تقریبا 60 کیسز کړي دي. او بل دی پیډریاټیک جنرال سرجري، چې کوم ماشوم دی د ماشوم چېرته اپینډکس دی یا هرنیا ده یا مور ته چې کوم دی هغه ته نن سبا په ښځو کې د دې ګال بلیډر ډېره مسله ده، نو مونږ الحمدلله اوسه پورې د 1000 نه زیات په کیمرې باندې د تریخي د اپریشنونه وکړل، چونکې دا په 400 کې تاریخ دی او اوسه پورې دا په 400 کې چرته هم نه کېږي، که کېږي عام اوپن سرجریز کېږي، په کیمرې په ذریعه باندې چرته نه کېږي. دې سره سره مونږ سره 50 بیډ نرسري ده، په نرسري کې چې کوم دی زمونږ الحمدلله هر څه اکوپډ دي، هر څه برابر دي. د دې نه علاوه ما په دې کې 10 بیډ دغه جوړ کړی دی نیوټریشن ریهیبلیټیشن سنټر، چې هغه په 400 کې کم واړه د خلک ورته وایي چې سوری پې شوی دی، نو هغه پیدایشي کمزوري پیدایشي چې کوم دی نو د هغه وزن کمی، نو د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ 6 بیډ واړو. اوس چې خلکو ته پته ولګېده اوس مونږ هغه 10 بیډ کړو، نو هغه ماشومانو ته دلته خوراک د هغوی پی او د هغوی مور ته چې کوم د مور د هغوی ته نیوټریشن ډیفیشنسي یا آیرن ډیفیشنسي ورته وي، نو هغه هلته هغې ته میلاویږي. دې سره سره مونږ لاندې د چې کوم ای پی آی ورته وایي چې کوم ټیکې وایي، د ټیکې لپاره مونږ ښه مزیدار فل ټایم 24 اور اویلیبلیټي شته، هر قسمه ټیکې دلته میلاویږي او ماشومانو ته لګي. چونکې په دې هسپتال کې ما ته چې کومه ایشو ده کومه را روانه ده، نو الحمدلله هیلث ډپارټمنټ اوس د دې لپاره انټرویوګانې وکړې او په دې 2 هفتو کې یا 3 هفتو کې چې زمونږ ته به انشاءالله ډاکټران هم راشي او نرسان هم راشي، او هغې په وجه باندې به انشاءالله زما په دې نیر میاشت نیمه کې نو مونږ به دلته یو ډینټل یونټ هم کلاو، چې په هغې کې به مور ته او ماشوم ته د غاښونو چې هر قسمه ایشوز وي هغه به ورته مونږ شروع کړو انشاءالله. څونه ډاکټرانو کمی وکړي؟ مونږ سره د 18 ډاکټرانو کمی وو، 18 ډاکټرانو او یو د ډینټل سرجن وه، نو دا به انشاءالله اوس د انټرویوګانو شوې او 10 نرسانې مونږ ته پکار وي.
چونکې دلته هر یو کس چې کوم دی د یو ډاکټر چې کوم دی د دریو څلورو کسانو کار کوي، دغه شانتې هر یو نرس چې کوم دی د درې څلورو کسانو کار کوي. نو که کله د پیشنټ زیات شي او ډاکټران هم زیات شي، نرسان هم زیات شي، نو پیشنټ ته به یو کوالټي کیر ملاویږي، جګړې به نه راځي، خفګانونه به نه راځي، انتظار به ډېر نه کوي. نو امید دا دی چې انشاءالله را روان 2 میاشتو کې به د دې حالات انشاءالله بل بدلي. او بل دا چې زه د خپل ډپارټمنټ ډېر شکرګزار یم چې مونږ ته نور سپیشلیټي هم راکړئ. 2 میاشتې 3 میاشتې بشپړ که خیر دلته آیم شروع شي د ماشومانو او د مور دپاره، هغې دپاره به ان ټیم شروع شي د ماشومانو او د مور دپاره، په هغې کې به چې کوم دی نو فیزیوتراپي هم شروع شي د ماشومانو او د مور دپاره، په هغې کې به غاښونو والا ډینټسټ هم شروع شي، په هغې کې به ګیسټ هم شروع شي. نو انشاءالله دا به د 400 یو سپیشلایز فل فلج هاسپټل چې هغه به مور ته او ماشوم ته هر قسمه سرویسز پرووایډ کولی شي. ډاکټر عادل صاحب مونږ خو وایو چې دا د پاکستان یو په خاص هسپتالونو کې شمارل کېږي، کومه مشینري چې ده پکې، نو مونږ باید 400 پورې موضوع ته کړو. دې وخت کې خو مریضان د ملکنډ او د بل ځای نه هم را روان دي. مونږ اوس چې د هاسپټل دی نو دا مونږ ټول ډیجیټلایز کړی دی. ډیجیټلایز مطلب دا چې هغه شناخت کارت ورکوي، هغوی ته ام آر نمبر جنریټ کېږي او د هغې ټول ریکارډ که 2 کاله مخکې هم راغلي هغه هم ریکارډ به اویلیبل وي. او را روان میاشت نیمه کې بیا به د ایکسرې د وړلو ضرورت نه وي. په هغې په هر واټ کې به ډسچارج سلیپ د هغې ایکسرې ډایرکټ په چې کوم ځای کې ایکسرې کې د هغې ځای نه ډایرکټ رپورټ هلته ځي، ډاکټر به یې ګوري، د کاغذونو ماغذونو دا به یو پیپرلیس هاسپټل انشاءالله. او بل دې سره به چې کوم دی پیشنټ ته یو ام آر نمبر جنریټ شي، په هغې باندې مونږ ته به پته لګي چې یاره ډاکټر ته به پته یاره دې میاشت کې دې مخکې راغلی دا دې بیمارۍ سره راغلی و، اوس چې راغلی دا دې بیمارۍ سره راغلی دی. نو دې سره د پیشنټ کیر باندې به انتهایي زیات اثر پرې وځي. او بل دا چې کوم کې اسپتال کې کوم ریونیو جمع کېږي نو هغه به لږ سکروټنایز به هم شي او هغې کې به چې کوم دی نو داسې مسئلې هم نه راځي. صحیح. ډاکټر صاحب بعضې الټراساونډ بعضې ټیسټونه هغه بهر ځي، هغه سهولیت دلته ولې نشته؟ مونږ سره الټراساونډ دلته د ډسټرکټ ریډیالوجست پوسټ خالي دی، ټیک شو، هغه مونږ سره نشته. نو مونږ چې کومه ډاکټر د الټراساونډ کوي هغه ښه کوالیفاید ده او هغه په سپیشلایز پوسټ باندې نه ده، هغه لګیا ده دلته خپل کار کوي. او د بیا د نایټ او ایونینګ کې بیا مونږ سره هغه نه هغه سہولت نه، ځکه چې یو ډاکټر ده هغه 3 شفټونو کې کار نه شي کولی. دغه یو ایشو ده. نو انشاءالله امید دی چې مونږ سره کسان زیات شي نو دا به مونږ ایونینګ او نایټ شفټ کوو دا شروع. ټیسټونه خو ډېرې ښې ښې مشینرۍ پرتې دي. ټیسټونه زمونږ یو ټیسټ هم بهر نه ځي، هر یو ټیسټ په اسپتال کې کېږي. او د دې نه پس چې کوم دی مونږ 3 ټیسټونه نور دي د تیلیسیمیا دپاره. د تیلیسیمیا اوس مونږ یو دغه شروع کوو چې کله د یو زنانه ده یا هلک دی د هغه واده کېږي نو مخکې نه پکار چې راځي د اسپتال کې ټیسټونه کوي. مونږ لا شروع کړی نه دی او زمونږ پایپلاین کې دی انشاءالله چې ورځ میاشت نیمه کې به هغه مونږ هم شروع کړو دغه څیزونه. نو دې سره به دی چې د تیلیسیمیا بیماري ډېره په تیزه روانه ده، دې سره به مونږ یو قسمه مخنیوي وکړو، خلکو کې به اویرنس راشي چې هلکه د واده نه مخکې دا ټیسټونه پکار دي. دې کې څه حرج نشته، هغې کې زما هم فایده ده او زما د ښځې هم فایده ده او زما د فیملي هم فایده ده. د یونیسف نه مې څه پیدې واخیستې؟ یاره زه خو د یونیسف ډېر شکرګزار یم او د خپل ډپارټمنټ په یونیسف کې اوس ریسنټلی ما ته یونیسف چې کوم دی په دې اسپتال کې 10,000 ګیلن یو ټینکۍ جوړه کړه، ما ته یو ټیوبویل ولګو، 3 راته باترومونه جوړ کړل، یو باتروم راته ډسیبل جوړ کړ، 250 KVA سولرایزیشن راته وکړو. دا چې تاسو وینئ دی کې په دې کانفرنس روم دی د ټول ډسټرکټ چېرته چې څونه کانفرنسز کېږي یا ورکشاپ کېږي هغه دلته راځو مونږ انټرټین کوو. د دې نه علاوه مونږ ته برس انیسیشن یو روم آی راته جوړ کړ، اکسیجن پلانټ یې راته لګولی، زمونږ هر بیډ چې کوم دی 250 بیډ دی او هر بیډ چې کوم دی نو هغه اکسیجن سره کنیکټډ دی. نو اوس هم لګیا یم زه ته نور هم کوم. او بل دا یونیسف ما یوازې د خپل اسپتال نه په 400 کې چې څونه بیچوز دي یا اسپتالونه دي زما هم ریکوست دی نور ډیچوګانې مثان هم ورته وایي چې یاره تاسو په هغې کې هم کار وکړئ. انشاءالله یوازې دا نه چې دې اسپتال کې زه یم زه به د دې لپاره لګیا یم، زه بلکې د ټول ډسټرکټ لپاره سوچ کوو. او دا زموږ ټول اسپتال دی، که دا اسپتال دی، که د 400 اسپتال دی، که د تنګي شاه قدر اسپتال دی، مونږ به کوشش دا کوو چې دا ټول په یو ځای راوچت کړو چې ټول اسپتالونه ښه شي، زموږ په اسپتال باندې به بوج کم شي، پیشنټ ته به ښه کیر میلاویږي. ډاکټر صاحب دا زه چې کومه خبره کوم چې د 400 وومن اینډ چلډرن اسپتال کې کمې مشینرۍ دي دا د پاکستان
په څو ښو هسپتالونو کې دي. بالکل دلته چې مونږ سره چې کوم دی نو دا یو ماشین دی مونږ سره د بیریم سوالو ورته وایي، هغه داسې ماشین دی چې هغه اوسه پورې دلته انسټال شوی دی او هغه په بل ځای کې نشته. هغه چې ډایالایسس راشي هغه به مونږ کوو. مونږ انسنریټر مونږ سره شته، بلکې ستاسو ته مونږ د کیمرې په ذریعه باندې دا اپریشنونه کوو. نو دا اسپتال دا شی چې کوم دی دا د کروڑو روپو شی دی، هغه مونږ فنکشن کړی دی، مونږ په کیسونه کوو، هغه چېرته هم نشته. نو انشاءالله امید دی چې را روان 2-3 میاشتو کې به بیا د دې هسپتال پوزیشن برابر وي. صحیح، ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. ډاکټر عادل صاحب سره بیا خبرې کوو. اپنی مدد آپ یعنی خپل تعلق استعمال کړه دغه هسپتال لپاره. داسې منصوبې لکه د بیلې مسله خلق کړه، دا ډېره غټه مسله وه. ورسره چې کوم دی دا د یونیسف نه چې کوم دی دې سره د اکسیجن دا خبر راته لګو کې دا خو نور ځینو تمځیدا راته اکسیجن خو زمونږ چې کوم دی که نه نو دا صرف زمونږ د هاسپټل لپاره دی، چونکې دا یو ټایم داسې و چې مونږ به چارسدي هسپتال ته، شب قدر ته او دغه ته به ورکوو، چونکې هغه د هیلث ډایرکټریټ نه مونږ ته څه دغه نه ومیلو چېرې تاسو دا نور هسپتالونه، چونکې دا زه ورکوم نو زمونږ په پراپر کاسټ راځي، د بجلی بل راځي، په دې کې فلټر آیل چیزونه چې انکلوډ هغه دي. نو دا مونږ او بل به زمونږ ضرورت چې برابر کړي نو بیا به مونږ بل ته ورکوو. نو فعلا دا صرف زمونږ هاسپټل لپاره دی، دا مونږ بل چاته فعلا نه دی کړی. او ما د ډایرکټریټ له طرفه څه داسې ډایرکشنز هم نه دي میلو چې ته نور هسپتالونو کې ورکوه. نو ګرانو کتونکو ډاکټر عادل صاحب سره بیا خبرې کوو. یو خو غونډ سټاپ یې ځان سره په اعتماد کې اخیستی، هغه ورولي یې قایمه کړې ده. د مریض پکې ډېر زبردست شپږ ورځ چې کوم دی نو په دې هسپتال کې صرف راشي د خپو د ښودو ځای نشته دی، رش ډېر زیات دی، وسایل هم شته خو د وسایلو کې ډاکټرانو کمی دی. ډاکټر صاحب وایي چې هغه به انشاءالله ډېر زر پوره شي، مخکې به ځو مونږ سره اوسئ. زه یو دغه بل کوم ستاسو په واسط سره، چونکې ستاسو دا پروګرامونه خلک ډېر په مینه او ډېر په شوق سره اوري. دلته په هسپتال کې اکثر راشي پیشنټ او مریض ډاکټرانو ته یا نرسانو ته ردې بدې وایي، کنځل ورته کوي، چونکې دا هم ستاسو د علاقې ستاسو د چم ګاونډ خلک دي او دا ستاسو خدمت ته ولاړې پکار دا تاسو اپریشیټ کړئ. لکه یو نرس ته هغه یو ماشوم ته کینوله پاس کوي نو په ټیم خو 3 کسانو ته نه پاس کېږي که نه، نو په هغې به وجه تو نو زه ریکویسټ کوم چې دوی د خپل هغه ته انتظار کوي او دا خو زنانه دي، د دوی خپل عزت دی، د هغوی د ریسپیکټ کوي، داسې د ډاکټر د هم ریسپیکټ کوي، چونکې د پېښور نه د یو ځای بل ځای نه راځي او دلته ورته داسې یو هغه میلاویږي نو خامخا خلک دي واپس تښتي. مخکې ورځو نه مونږ نه یو جینۍ چې کوم دی نو دې ځای نه ډېره کوالفاید تکړه جینۍ وه دې ځای نه ټرانسفر کړو، ولې په لیبر روم کې ورسره چې کوم دی نو سړی ورغلی ورسره جګړه وکړه. نو زه ریکویسټ کوم چې زموږ د چارسدي خو ډېر غیور پښتانه او بشعوره خلک دي، کار دی چې دا یو میسج پروپیګیټ کړي خلکو ته ستاسو په ذریعه باندې په خپلو دغه باندې، چېرې تاسو د هسپتال سټاف ته خیال ورسره کوئ، هغه هم انسانان دي، هېڅ ستړي شي او لوډ پرې زیات دی، نو مهرباني وکړئ تاسو دې سره جنګ جګړې د کنځل ویناګانې دا څیزونه مه کوئ. چې شکایت وي تاسو سره کوي که نه؟ چې شکایت وي زه به راناست یم هله راځي چې سی هغه مونږ ګورو چې څه مسله ده کوم ځای کې دی هغه مونږ کوو، ناست مونږ دی اکثر باترومونو ته ملا شي ډوټۍ ماتې کېږي. یار شاته دا خو ډېره ضروري خبره وکړه. په دې هسپتال کې دا 4م ځل دی چې زه دا ټوټېګانې بدلوم. د اوس مو ته د پلاستیک ولګولو چې لکه دا خو ظالمانو دا خپل هسپتال دی دا ټوټې ته وړي، نو دا تاسو وګورئ دغه کې وګرځئ نو په هر ځای کې به اوس مونږ ټوټې دغه لګولي. اوس دا یونیسف والا ما ته 3 باترومونه جوړ کړل، دوی ته ما وایي چې دا پلاستیک والو لګوه، نو هغه ډېره یو انګرېز و، هغه ډېر زیات غم شو چې دا ولې، نو هغه ته خو مې ویلي شو نو چې دلته زمونږ دا دی چې خلک ټوټې مې پرېږدي. هغه وایي چې نه دا زمونږ سټنډرډ نه دی، مونږ چې شی جوړو هغه به یو سټنډرډ وي د هغې، هغه مونږ پلاستیک نه شو هغه به مونږ یو ښه سټنډرډ والا شی لګوو. نو بس دغه حل دی. نو هغو ګورو نونۍ ته په ګنټو انتظار کوو خو لکه ډاکټر دا بس بار دا خلک پرایویټ ناست دي، پرایویټ ډاکټر لاړ شي انتظار کوي، هېڅ نه کوي، دلته صبر نه کوي. او بل دا چې دا خلک چارسدې ته هم لاړ شي، پېښور ته هم لاړ شي، نو هلته هم هغوی د ګیټ نه بهر نه پرېږدي. خو په کار چې دا ستاسو خپل هسپتال دی، د دې صفۍ د دې د باترومونو ځای په ځای نسوار پراته هر ځای کې باندې زه سهار کې د پیټ ځواړ نه یو شاپر نسوار راټولم، خو دغه ته وګوره ستاسو ماشومان دي هغوی دغه کېږي چې تاسو تاسو چې کومه خبره وکړه جي نو ډېر ډاکټران چې دلته ډیوټۍ نه کوي چارسدي ډسټرکټ هسپتال کې، نو هغې وجه دغه ده چې رویې را سره ټیک نه نو ښه ډاکټر بعضې پکې داسې به وي چې هغه په نرسز کې وي ډاکټر کې به وي چې هغوی به لکه دغه نه کوي ډیوټي به نه کوي، نه د مریضانو وي دا چې راشي دغه شی ډېر زیات دې په وجه ډېر خلک دا ډېر خلک ټرانسفر کوي چې څنګه ډېر خلک لاړل او راځي نو بس ته خپل یو دغه استعمال کې چېرې
د خلکو کې یو اویرنس راشي. نور چا څه ډېر ښه خلک دي په خبره باندې پوهېږي.